لږه موده وړاندې څه ښکلې خشته بهترینه بختوره او مزیداره زمانه وه. څه ډېر وخت نه کیږي حجرې به ښکلې ډکې وي او د مشرانو په لوړو لوړو شملو باندې به مزیدارې او خوندورې لګېدې. په حجره کې چې به کېناسته کشر، په الله باندې یقین وکړه چې د حجرې ګپ به کشرانو له مزه ورکړه. د مشرانو د تجربې نه به خبر شو او د مشرانو د عزت د احترام نه به خبردار شو. که جومات کې به کشر کېناسته نو هر طرف ته به د قال الله او د قال الرسول زمزمې وي او خلقو به په جومات کې د جومات عبادات او اعمال کول. څه عجیبه زمانه راغله او پته نه لګي چې دې زمانې ته د چا نظر ولګېدو او که نه چا پې څه وکړل. زمونږ خو عام طور باندې د خلقو دا رواج جوړ شوی دی او د قوم یو عجیبه شانتې مزاج جوړ شوی دی چې رجی چا پې څه وکړل. زمونږ په دې زمانه باندې هم چا څه کړي دي، یقینا چې تعویزګرو پې تعویزونه وکړل. وجه د هغې دا ده چې په لاره به تېرېدې په هغه زمانه کې نو اواز به درله چا درکو، کاکا به اواز درکو، ماما به درکو، کلیوال به اواز درکو او درته به ویل لکه څنګه حال دی، ښه چارې، په خیر حالې، ستړی مه شې، هلکه څنګه یې، کاکا څنګه و، پلار دې څنګه و، ماما څنګه و. او په ایماندارۍ تر د غوا د میخې پورې به تپوس کېده، بیبې څنګه وه، جوړه وه، او هلکه ماما څنګه دی. او هغه څادر یې چې اغوستی و نو هغه د ښار نه راورسېد او که راونه رسېد. خلقو به د مینې نه، د محبت نه او د خلوص نه ټکې خبرې وې. اوس یو زمانه داسې راغله چې په لاره باندې روان یې نو هغه د مشرانو خوږې، قدرمنې او د احترام نه ډکې خبرې به په ټوله لار باندې ونرې. په میلونو به سفر وکړې خو د چا د خولې نه به د عزت یا د قدر یو لفظ ونرې. خو چې غوږ کېږدي نو څه به وي؟ لکه د مار، یا به څه وي؟ ورکه ډنګ، یا به څه وي؟ هلکه اوس یې راټینګ کا، یا به څه وي؟ شل نور ځان سره راوله، یا به اواز واورې د چا د قسته. او دا خبره خو ډېره مشهوره شوې ده، وایي دا به هسې ګپ وي، دا به هسې ګپ وي. اوس به دا قسمه ګپونه واورې. او یا څه وایي چې په لاره روانې نو اواز به دې تر غوږو شي، کېده ورله په دې خوله باندې لاس، هلکه اکسلیټر پرېږده، اوس یې ګرځوه. حیران په دې یم چې زما دې قدرمنو پښتنو ته د چا نظر ولګېده او په دوی باندې څه چلو شو. الله دې رحم وکړي زمونږ په حال باندې. او مشران خو څه کوي، کشرانو ته چې ګورې لا یې حال ابتر دی، او کشران څه کوي چې مشرانو ته ګورې لا کاته ګډه وډه ده. بس د الله پاک نه به سوال کوو خدای تعالی دې زمونږ ایمانونو ته خیر پېښ کړي او الله تعالی دې سبا ته خیر پېښ کړي. دا خو مونږ یو چې مونږ دا څیزونه واورېدل، خدای خبر چې زمونږ نوسان وسي به څه اوري او هغوی به په کوم حال کې رالویېږي او هغوی به د کومې زمانې نه تېرېږي. بس رب دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي او خدای تعالی دې زمونږ د دې معاشرې په خپل فضل او کرم باندې رهنمایي وفرمایلي کړي.